لونو کې برخه وباسي ستا په عمرونو یې کڅوده به خدا مې واوره سرګر چې هور له موږه ورکړي نو سردر وباسي او چې د وطن په بربادۍ کې خپل مخونه ګوري پښتون د هغه ښکاروان سړي لښکر وباسي د دې نه وروسته زه ډي اس پي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او ستاسو په وړاندې په سکورنۍ باندې خبرې اترې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسٹیج ټولو درنو مشرانو او د تحصیل بری کوټ سونا ټریډ یونین دی دکانداران دي ستاسو د زړه کومې شکریا ادا کوم چې د بری کوټ حوالې سره سونا هم پروګرامونه یا ایونټس یې کاغذ امن حوالې سره دي د جرایم حوالې سره دي یا داسې د ویلفیر کارونو سره دي نو باید کې تاسو ما انوایټ کوئ زه په خبر تاسو شکریا ادا کوم یقینا نن موږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د تحصیل په ریپورټ چې کوم د ټریډ یونین مشري ده هغه په یو ډېر پرامن په یو ډېر ډیموکریټک طریقې سره هغه عزیز احمد صاحب ته حواله شوه او هغه انتخابات چې دي که تاسو ته پته وله ډېر وخت نه هغه پینډینګ پراته او چا جرأت نه کوي چې هغه انتخابات یې کړی وي نو په هغې کې عبوري کابینه چې کوم ظاهر شاه باچا صاحب هغې یو اقدام واخیستو یو قدم یې واخیستو او هغه انتخابات چې کوم دي هغې ډېر په ښه طریقه سره ارګنایز کړل بیا هغې چې د هغې لپاره کوم انتظامات کړي وو کوم بیلټینګ سیسټم او کوم پولینګ هغه باکسز هغې جوړ کړي وو نو ډېر په یو ښه طریقې سره هغې وکړل او په هغې کې موږ سره ټایم په ټایم ناست وو او په دې خبره زه تاسو ته قسم خورم چې د هغې دغه یو پېښه چې یاره دا سیس چې کوم دی په یو جمهوري طریقې سره وشي او په پرامن طریقې سره وشي نو په هغې کې چې کوم زمونږ د طرف نه اسسټنس پکار و د لا اینډ آرډر یا د هغه سیس چې کوم دی پیسفولي ارینجمنټس چې کوم دي هغه نو په هغې باندې مونږ چې څونه هم کېدا ورسره مونږ کړي دي او مونږ لپاره دغه د فخر او دغه د خوشحالۍ خبره ده چې د بری کوټ بازار او مشري چې کوم دا په پرامن طریقې سره د یو پینل نه لاړه بل پینل ته الله دې عزیز احمد صاحب له اوس دغه وس او طاقت ورکړي چې کوم اعتماد په خلکو کړی دی او په هغه اعتماد باندې هغه پوره چې کوم دی ودراو شي د لا اینډ آرډر حوالې سره د بازار سره چې کومه خبره ده نو زه داسې ټایم په ټایم سرپرایز وزټ کوم زه بله شپه 12 بجې راوتې وم دې چوکیدارانو سره زما ملاقات شوی و د دې چې زه په کوم حالات کې ګورم نو دا موږ داسې بوتانو درولي دي مطلب د بوتانو مطلب زما دا دی چې هغه غریبانو له مونږ ټوپکې داسې ورکړي دي په هغې کې یو کاجدوس دی او هغه ټوپک ډزن نه کوي او کاجدوس چې ورسره کوم دی نو هغه د مرغو دی لکه مرغۍ شنې شي او انسانان په هغې باندې ګرانه ده دا ما بله شپه ټول چیک کړي دي نو پولیس ګشت هم شته ناظم صاحب ته چې څنګه صدر صاحب ریکویسټ وکړو د سټریټ لایټس ته رڼا نو زما تاسو ته یو ریکویسټ دی دکاندارانو ته زه به تاسو انشاءالله سیپریټ میټینګ کوم په منډې باندې یو خاص لیمټ کړو د پیسو نو هغه پته نه ده هغه ستاسو د ویلفیر کار دی پای کې ما صدر صاحب ته دونه ویلي دي چې داسې یو فنډ جوړ کړئ چې یو دکاندار باندې الله دې کې حادثه راځي د هغه په دکان کې شارټ سرکټ کېږي یا هغه اکسیډنټ کوي نو تاسو داسې یو ویلفیر فنډ جوړ کړئ چې د هغه څونه د بیمارۍ پیریډ دی یا هغه څونه نقصان شوی دی نو چې ټول نه خو تاسو سره اټلیسټ 1/3 هغه ته ورکولی شي ایز ا امداد نو هغه صدر صاحب ما سره ناست چې هغه والی 50 روپۍ میاشت نه راکوي ته ویلفیر فنډ خبرې کوي نو دا به زه انشاءالله د دکاندارانو سره میټینګ کوم په دې باندې یو صدر صاحب بیا یو لیمټ کړي او هغه ستاسو مخې ته کم دکاندار چې پیسې نه ورکوي د هغه نه به مونږ یو حلف ولو یو اوت چې بهی ستا د دکان ذمهواري په ما نشته ټیک ده نه به هغې هغه سره پولیس صدا کوي ځکه چې تاسو په دکان کې 10 روپۍ ورځ هم نشئ ورکولی 10 روپۍ چې تاسو ورکوئ نو دا 30 ډیز شو دا 300 روپۍ شو تاسو یقین وکړئ تاسو 9 लाख روپۍ پر منټ دا تاسو اګداګرو نه ورکوئ تاسو دې انالیسس کړی دی 9 लाख روپۍ پر منټ دا په ریپورټ د بازار نه چنګړیان وړي د سوال په مت کې نو هغې له ښه په سور ورکوئ او بې ځایه ورکوئ او د خپل ویلفیر لپاره تاسو 10 روپۍ ورځ نشئ کېدلی زما دا تاسو ته یو ریکویسټ دی په دې به انشاءالله زه په منډې تاسو سره میټینګ هم کوم صدر صاحب ته ما ویلي دي چې دې خلکو له ټیک ټاک چیز 1200 دکانونه دي 100 دکانونو باندې یو چوکیدار
ټیک ټاک کلاشینکوف مې زبر له لیسنس درکم زبر له پرمټ درکم ګرځي بدمعشي لپاره نه د دې دکاندارانو د حفاظت لپاره ټیک ټاک دې لپاره یو خاص یونیفارم د دې لپاره ټیک ټاک ډاک سیستم دی د دې لپاره ایون چې موږ د واکی ټاکی تنظیم هم وکړو چاینا واکی ټاکی راغلي چې یو بل سره په کمیونیکیشن کې چې د بازار په یو سر کې چې کوم دی هغه سو وکړي الله دې کې سبې خراشي چې هغه په انفارم کې چې هغه مال ورسا دلته یا غل راغلي دی یا بدو راغلي دی او دا یو سیستم موږ په تاړه کې ولګو چې هغه تاړه انفارم کې چې دلته یا غل راغلي دی یا ډاکټر راغلي دی نو کمیونیکیشن سیستم ان شاء الله هغه زموږ په سره ډیر راوي شته او راځي چې دې لپاره چې دې سره باقاعده واکی ټاکی ورنسي سره او د دې نه موږ داسې کاروان لکه د یو لای نه چې د ادارې کوم کړي نو په دا به ان شاء الله تاسو سره میټینګ کوم د بازار حواله سره چې څومره تاسو مسلې دي د پولیس ریلیټډ ان شاء الله زموږ دفتر تاسو کولاوي زموږ ته تاسو ته کولاوي چې څه قسمه ان شاء الله ما ځان سره تاسو وګورئ لکه د ریپورت یو فرق څه پدې څه ان شاء الله پای یو موږ تاسو هر قسم امداد کوو باقي ان شاء الله روان منډه باندې ما صدر سے سردا خبره کړې ده موږ یو فارم چې کوم دی د اور په شکل کې دی او هل په شکل کې هر یو دکاندار لاړو چې به دوه وخت پر من ورکې لکه 10 روپے څه شي 10 روپے تاسو د جما څنګه وې چې تاسو سوالګرو له 9 لک روپے پر من ورکې تاسو په پدې د ریپورت بازار 9 لک روپے پر من ٹھیک شو لا دا 30000 پر ډے شوی 30000 او تاسو بیا 10 روپے د خپل ویلفیر لپاره نور کوي ان شاء الله پته کې باندې به یو کنسنسس ډیولپ کوو په دغه باندې به خپل کې انډرسټینډینګ جوړو او چې کوم دکاندار بیا نور کوي نو هغه مال د لیکل دا کی صدر سے نو دا لیکل ورکی چیرې بس ما د چوکیدار ضرورت شته او ما د سکیورټي ضرورت شته نو کله هغه بیا اغلا کیږي او دکان ماتي کې لاګي چې مواري باندې بیا په ټریډ یونین او نه په پولیس باندې نو زموږ امید ان شاء الله چې تاسو په داسې کې موږ سره تعاون کوئ زه او بیا د ټولو مشرانو د صدر صاحب د ناظم صاحب راشد صاحب او د سوات منګوري نه راغلي چې کوم د ټریډ یونین صدران دي داږي او نور څونه د دې چې ګروپ بناس دي دغه شکریا ادا کوم چې هغه د پروګرام کې شرکت او کوم کې دعوت راکو ان شاء الله د ریپورت پولیس دي کوم دی هغه به تاسو سره چې د ریپورت حواله سره سم مسلې او تاسو سره باندې شانه بشانه ولاړې ډېر مهرباني